شان زما عزتمندو د یهودو یو لویه بیماری دا وه چې هغوی به تورات په داسې طریقه باندې لوستلو چې په آواز باندې به څوک نه پوهېده، الفاظ به یې داسې ګډوډ کړه چې هغه به وایي زه به دا تورات علما او حقیقت کې به هغه تورات نه. الله رب العالمین فرمایي وان فریقا منهم یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب، او حقیقت کې به هغوی تورات نه لوستلو. ویقولون هو من عند الله، او دا به وي چې دا کتاب دا تورات د الله د طرف نه دی. دا حقیقت دی چې تورات الله رب العالمین نازل کړو، چې هغوی پکې کم تحریف کړو هغه د الله رب العالمین د طرف نه و. الله رب العالمین فرمایي وما هو من عند الله، دا د الله رب العالمین د طرف نه دی. زما عزتمندو کم تحریف نه چې کار یهودیانو اخیستی و او عیسایانو اخیستی و، دقه د تحریف او دقه کار چې کوم دی د نن سبا زمانې مسلمانانو شروع کړی و. دا ډېر د افسوس او ډېر د فکر خبره ده چې عام مؤمن مسلمان هم د قرآن المجید ترجمه یا د قرآن المجید تفسیر په داسې طریقه باندې کول غواړي یا اورېدل غواړي چې د دغه مؤمن مسلمان په زړه باندې خلګي. که هغه د سود باره کې آیات دی او که هغه د رجم باره کې آیات دی او که هغه نور آیاتونه دي، چې کله داسې یو آیات مبارکه راشي چې هغه ګناه په موته کې موجود وي، نو بیا هغه آیات په موته باندې ډېر بد لګي. یاد ساتئ دا د منافقت نشانی ده او دا د یهودیت صفت ده. الله رب العالمین موتا له اختیار را کړی دی که ایمان راوړئ نو هم ستاسو خوښه ده او که ایمان نه راوړئ نو هم ستاسو خوښه ده. په تاسو باندې په ایمان راوړو کې څه زور زبردستي نشته. ها منازل او دغه رنګي انتها چې کوم دی د دواړو ډېره مختلف ده. د یو انتها د الله رب العالمین رضا ده او د بل عمل د کفر انتها چې کوم دی د الله رب العالمین غضب دی، غصه ده، ناراضګي ده. نو حتی الامکان کوشش وکړو چې په کوم ځای کې د قرآن المجید د ترجمې خبره راشي، د تفسیر خبره راشي، نو که موته ته علم وي نو بیان کو او که علم نه وي نو غلی.